که تیل ګران شو نو ټیکسي والا خپله کرایسې واکړه، ټرکټر والا خپله کرایسې واکړه، بڼیا والا ټیپر والا خپل ټیپر ګران کړل. واحد ټیکداران دي چې په هغې انګار کې ساتي څنګه چې مخکې ساتلو. ورونو که سواتیان پکې ناشي نو زه ورته یو خبره کوم، په سن 71 کې د سوات 10,000 کسانو نوکران هغه حکومت ایستل او د سوات یو 4 کسان 15 ورسره د ملکن شو ران وستل او په دې پیرانو کې 10,000 کسان کېنول او په دې کلو کې به ول روټۍ راغوښتې او ګرځېدو به دومره یو وزیرون په دې تور موړ سره پکې و، یو تور موړ کې یو وزیرون ورسره و، هغې 10,000 کسان څوک ډیسپیګان شو څوک ایسپیګان شو، په سټ به یې ولې دغه ورکولې هغې نن ښه ژوند تېروي. دا د سوات یو 4-15 کسان او زنګ د ملکن د 2-3 کسانو د لاسه شوي، خو سواتیانو را سره غیرت کړی. اوس هم تاسو ته وایو د خپل صوبایي دغه ته چې وروڼو وکمونکو قسم دې کرانه په موټر وې څوک لاړل، حکومت بل مرګستیا کوي او کوي نه کړه دا کارونه ورته بندو، دا روډونه ورته بندو، د جیلونو ته ولیږي، د جیلونو د کالج نه د سکول نه وخت دا کالجونه لیدلي دا جیلونه لیدلي او قسم دې ورته سلام کو ستاسو د حقوقو لپاره. بغیر د دې نه کېږي. زه ملک ریاض ته سوال کوم چې ملک ریاض صاحب پتا کې دا نظرینم مخکې من ستا سره زما په ټلیفون رابطې وې د خدای خاطر وکړئ راوځئ. بله ګیله مې دا ده د صوبایي تنظیم نه چې زما C4 او C6 ټیکداران ډېر متاثره شوي دي. که زما یو څو مشرانو د پرویز خټک سره دا نه وي ویلي چې شفافیت کوو، نن باغه نه په C1 او په C2 باندې دغه اثر نشته، هغه د کروڑونو د اربانو ټنډري هغه نه، خو د 10 لکو او د 20 لکو دا کسانو خدای خیرات ته یې کېنو ده که نه داسې